جی بالکل دی وخت په نشاط چوک کې د سوات موټروي متاثرینو چې د هغې شمیره په سوونو کې د هغه راوتلي دي دوی چې د دوی تعلق د کوزي بانډۍ مټې د بریکوټ او دغه رنګې د تاڼه ملکنډ ډویژنه پورې خلک راغلي دي دوی چې دی نو احتجاج کوي او احتجاج په څه وجه کوي په دې وجه کوي چې یاره کم سوات موټروي سړک جوړېږي هغه د دوی په آبادیانو کې راځي د دوی په باغونو کې راځي په احتجاج کوونکو کې یو مشر موږ سره موجود دی ده نه پوښتنه کوو چې حکومت نه څه غوښتنه کوي ځکه چې دې ملک ته خو ترقي راځي سوات موټروي چې د هغې افتتاح 15 تاریخ راتلونکي چې دی نو وزیر اعلی یا وزیر اعظم او په خپله باندې کوي څه وایي تاسو په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مننه د مشرق ټي وي چې تاسو موږ له مقرره کړه او په دې حواله باندې زموږ دا مطالبه ده چې کوم زموږ زریز ځمکې دي زموږ د رزق وسیله ده هغه ځمکې زموږ نه دی اخلي دا منصوبه د ډېر وخت نه شوې ده خو دا په سین باندې شوې وه دا نه چې اوس د موجوده حکومت کړې ده دا تیر د نواز شریف په حکومت کې د دې منظوري شوې ده لهذا د دې سروې په سین باندې شوې ده اوس دې هغه نقشه راغستې ده او داسې تاو کړې ده چې زه وایم یو ړوند سړي له امسا ورکړي او هغه پکې روان شي هغه به د دې نه ښکلې نقشه جوړه کړي دا زموږ معاشي قتل دی دا زموږ سره سراسر زیاتی دی او ذاتیت دي په دې کې نه د مراد سعید یو انچ ځمکه راځي نه پکې د محمود یو انچ ځمکه راځي نه پکې د محیب الله یو انچ ځمکه راځي دا زموږ د دې قوم د نیبکې خیل د کابل تحصیل د بریکوټ تحصیل د مټې تحصیل د چارباغ تحصیل د بابوزو تحصیل د دې خلکو یو معاشي قتل دی تاڼه شو سره نو لهذا موږ دا اپیل کوو حکومت ته چې مهرباني وکړي موږ د دې ترقۍ خلاف نه یو چې موږ د ترقۍ خلاف یو موږ د خپل ملک ترقي غواړو د خپلې خاورې ترقي غواړو دا هغه مظاهرچیان دي چې دوی وایي چې یاره موږ نشاط چوک په دې وجه باندې بند کړی دی چې د سوات موټروی چې چکدرې نه والا تر فتحپوره پورې 80 کیلومتره پیس 2 کې جوړیږي دوی وایي چې د دغې نقشه دې بدله کړی شي او کم از کم نقصان د خلکو ته ورکړی شي جی